بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المحكم هو ما ازداد قوة على المفسر بحيث لا يجوز خلافه أصلا. محکم ذکر کئی فاقسام دے ظہور کے اخیرنا قسم محکم دا احکام نہ ماخوذ دا کسرے سر احکام پا مانا دی مضبوط والی سر کی خلق وی محکمون ای مامونون فلانکا سے محکم دا یعنی دا مانا کہ دا پا امن کے دا من الانتقاض ماتوالینا دا نماتی گی ولی انہدام اپا ورانوالی کے نورانی گیا نماتی گی کہ احکام دامانا اباز وائی کہ دا پا ماخوذ دا احکمتو نا اے من احکمتو فلانن فلان کی احکام میں ہوکر اے منعتو منع میں کر نو محکم ہم مانیوی چانا مانیوی تخصیصنا تاویلنا او دارنگی نسخنا التبدیلنا چی چلو رو مرنا دا مانیوی یعنی نفع تخصیص کم لئی چی افراد کم شی ان تاویل کم لئی چی معول شی اب مانا موضوع لہونا فمانا موضوع لہو کی تخصیص ہو شی اب بعض افراد مراد شی دیتا تاویل وائی تخصیص ہم نہ قبلے چی افراد لک شی تاویل نہ قبلے چی اول پا کرای شی او دے پا بعض افرادو کی متعین شی وزا ڈیرو پر یا تعین پا بعض افرادو کی ہوشی دا تاویل دا نہ قبلے ان نسخ قبلے ان تبدیل چی دا نسخ شی پا مانا دی ازالے سر ختم شی یا تبدیل پا کرای شی یعنی مراد بدل شی دا پا محکم کی نکی احکمت آیاتو یہ قرآن آیاتون محکمات تی وہ سوال دادا کہ بے امون کو تقسیم کرو اب قرآن کی مونگ ظاہر مثال وائی نس مثال وائی مفسر مثال وائی محکم مثال وائی وہ اس کا قرآن پاک کے ظاہر شی او نس رائے شی او مفسر پکے رائے شی بے ظاہر خودی تو وائی کہ مانا ہوئے ظاہر ہے وہ مانا مراد نہیں متعین اور نس کی مانا مراد متعین ہے اور مفسر کے بیا متکلم طرف نہ تفسیری دی مراد تخصیص نہ قبلے ان تاویل قبلے اور محکم بیا آگا دا کہ تخصیص تاویل ہم نہ قبلے اور نسخ تبدیل نہ قبلے بے خودی دا مطلب سے کہ قرآن پاک کے ظاہر ہم را گئے نس را گئے مفسر پا کرا گئے حالانکہ ظاہر حکم او نس حکم دا خو کتی نه دا پا دے مانے سرا کہ اعتقاد خو با کتی ساتے پا دے کہ خو تخصیص رات لائے شی او دے کی تاویلم رات لائے شی ظاہر کے تخصیص رات لائے شی نس کے تخصیص رات لائے شی دا خو دے تاویل تخصیص احتمال لری ایو شاید چی تاویل تخصیص احتمال لری دا خو قطعیت تا نقصان ورکی دا خدا قرآن پاک بعض اقسام قطعی نو گردے دے جواب دادا چی دا قرآن پاک مبارک چی دا آیتونا الفاظ دے کہ دو اعتبار دی یو اعتبار خون نفس ظاہر والا ہے النس نس ظاہر مفسر چی دا دے نفس لفظ اقسام دی دا دے لفظ اقسام دی پہ اعتبار دی ظہور خفاصر نو چی دا الفاظ پا دغ اعتبار واخلے چی دا نفس الفاظ دی پہ اعتبار دی ظہور خفاصر نفس لفظ آگے کہ خدا ٹک تے چی ظاہری تاویل با قبلے تخصیص پا قبلے چی نسی تاویل با قبلے تخصیص پا قبلے چی مفسری تبدیل با قبلے نسخ با قبلے چی محکمی یا بنا تبدیل قبلے نو نسخ قبلے
دا په اعتبار د نفس لفظ سره یو دا اعتبار ده چې دا قرآن دا الله طرف نه راغلی ده او ټول محکم ده بیا پکې دا اقسام نشته په نفس لفظ په اعتبار سره دا اقسام دي پکې او په دې حیثیت چې دا وحی من الله ده او الله طرف نه راغلی ده او دا کتی ده بیا ټول محکم ده نه تخصیص پکې کېدای شي چې بعض افراد واغلي نه تعویل پکې کېدای شي چې اول یو کې اول من رجوع یو کې خپل معنی نه واړې بل مراد ده یعنی عام ده ډیرو افراد باندې اطلاق صحیح ده اته په بعضو کې متعین کې دې تعویل وایي انه احتمال دې تبدیل لري نه د نسخ لري چې الله طرف نه دا واحد او قرآن ده په دغه اعتبار ټول محکم ده په چې موږ ظاهر نس جوړو په اعتبار د نفس لفظ سره جوړو چې دا لفظ ده کنه اوس لفظ کې خدا جوړيږي چې لفظ کله ظاهري یعنی معنی ظاهره مراد نه متعین کله نسی ماسیک الکلام لایلی کله مفسری متکلم خپل تفسیر کړي تعویل تخصیص ختم کړي چې نه پدې کې تخصیص ټیک ته نه پدې کې تعویل ټیک ده ولې مفسر خپل بیان کړي کنه چې دا مراد مې ده عقل محکم دار وما المحکم هو مزداد قوتا المفسر محکم دې ته وایي چې زیاتی مزداد چې زیاتی قوتا په اعتبار د قوت سره علل مفسر په مفسر باندې څنګه قوت زیاتی ځکه هونه تعویل پکې نه نسخه نه تبدیلی یا صلاح جزء خلاف واصله پداستور چې د موجب پرېګ دی لا يجوز خلافه دې خلاف یعنی د موجب مقتضا چې د کومه تقاضای هغه خلاف او نقیض اصلا مطلقاً جایز نه مطلقاً چونه به وجه من الوجوه په وی وجه هم د خلاف نشي کولای نه تخصیص پکې کېږي چې خلاف پکې وږي نه تعویل پکې کېږي چې بل دي ته واړای بعض افراد ده نه نسخه کېږي چې ازاله وکړي انې تبديل کېږي اصلا مثال فی الكتاب ان الله بكل شيء علیم ور علم دی الله په دې آیت کې مذکور ده لا يحتمل التبديل والزوال ځکه احتمال التبديل نشته نه د زوال شته ولې ځکه علم دی الله دا د الله صفاتونه ده صفات ته الله واجب دي ضروری دي قطعی دي اګه نه تخصیص کې دا شانه تعویل بلکې په خپل مراد کې دا یقیني ده عملاً و اعتقاداً عمل یقیني ده اعتقاد یقیني ده دی الله علم کې هیڅ تخصیص نشته ان په دې کې تعویل شته چې بل مراد واخلي امنه په دې کې نسخ راتلای شي بكل شيء علم دی الله علم تام احاطه تام ده پرشي باندې الله علم تام ده یو ذره دی الله علم نه خارج نه ده لا يخرج عن علمه شيء الله علم نه یو ذره خارج نه ده او الله علم ده بكلياته وجزئياته په کلیات د مخلوق علم ده او په جزئیات باندې علم ده په ذره ذره علم تام ده بل مثال وایي وان الله لا يظلم الناس شيئا الله ظلم نه کوي خلق باندې شيئا نکره تحت نفي د توم عامه الله هیڅ ظلم نه کوي زیاته خلق باندې هیڅ شی د ذره ظلم نه کوي وګوره دا قطعی ده د کې هیڅ احتمال د تخصیص نشته ا دې تعویل یا د نسخ یا د تبديل الله نه ظلم مطلقاً منتفی ده په سبیل د استغراق سره هر فرد ته شامل ده شیئا نکره و تحت النفی و نکره تحت نفی عامی هر فرد ته شمول ده استغراق حقیقی ده استغراق حقیقی چاته وای چې یو فرد ته نه بار نه ده استغراق حقیقی وي ایو استغراق عرفي وي عرف کې څومره ډیر افراد هغه مرادي بعضی تنه وتلی وي خو عرف ته خلکو چې کم یو مجلس جوړي په کوم افرادو کې دې ته عرف وای
چې خلکو کوم مجلس کې وي بس هغه ته شامل یو افراد ته بعضې ترې وتلي وإن الله لازم النصح الله سبحانه ظلم نه کوي خلکو سره هیڅ شي وفي الحكميات ما قلنا في الإقرار إنه لفلان علي ألف من ثمن هذا العبد فإن هذا اللفظ محكم في لزومه وليس بنكاه بدلنا دا غلط دا نسخه ليس بنكاه دا دا عبارت غلط ده نکاح کېدل تر سره ستانه نکاح او سمون هذا لو دي کې څه دا څه وایي فإنه وفي الحكميات په احکام کې دې مثال داسې ده ما کولنه چې مونږ وایو په اقرار کې یو سړی چې اقرار کوي په خپل ځان وما تقدم اقرار کوي داسې وایي انه لفلان علی الف شان دا فلان کې سړی په ما 1000 روپۍ دي داسې ویل او چې داسې ویل چې لفلان علی الف فلان کې په ما 1000 دي نو ټیک ته اقرار وکړو په لزوم د 0 چې 0 دی باندې خدای اوس هیڅ پته نه لګي چې 1000 روپۍ خو دې تا باندې متعین خدای به والی دي مثال مبیه والی دي ای بیل وجنه دي ک قرض ده قرضه ده ک بیا ده دا تعین نه معلومي احتمال لري د تخصیص یعنی لو علی الفون دغه احتمال شته دی الفون کې څنګه احتمال ده پکې دا سي احتمال ده پکې چې دا الف دا د بای والدی کنه دا الف شوی دا احسان دا یا اسی اقرار کړی دا یا دین دا دغه ډېر احتمالات دي نه احتمالات لري په اعتبار دي مصداق افراد سره افراد ډیر دي په چې ویلا بین سمنه حاصل عبد چې دغه عبد چې دی دول سمنه دي په ما باندې یعنی دا عبد ما بیا دا ماده نه اخرسته ده دول سمنه دي په ما باندې اوس محکم شو اوس قیمت مراد محکم شو هیڅ احتمال نه لري اوس نه تخصیص چې بعض افراد مراد نه تعویل چې بل معنی شي او دارنګ نه نسخه چې زوال قبول کی ان تبديل فإن هذا لفظ محكم في لزومه دا لفظ صدا دا محکم ده في لزومه په لزوم دي الف کې څنګه پداستور چې ممکن نه ده دې تبديل به څنګه کې چې اقرار بدل شي په عدم اقرار اوس خو ته اقرار وکړه دا محکم ده نه قبل تبديل یعنی چې اقرار بدل شي په عدم اقرار باندې خو یو وخت من الاوقات کې منتشره دي قضیه منتشره چاته وای چې نسبت ضروری په وختو من الاوقات کې په یو وخت کې ضروری وي چې هر وخت لا لتاین چې ته قضیه منتشره وای لکه ته کل حیوان متنفس بضرورت وقت ما هر حیوان تنفس کوي یعنی ساه اخلي بضروره خامخا اخلي نه ساه اخیستل ممتنع دي ضروری دي اخیستل ان اخیستل ممتنع دي وقت ما په یو وخت لا لتاین دي یو وخت لا لتاین هر وخت کې دی یو وخت دا یو دا چې دا یو لا لتاین تاین نه یعنی دا یو به شخصی نه پسې بل یو هغه یو ده پسې بل یو هغه یو ده پسې بل یو هغه یو ده نو قضیه منتشره ده دا معنا چې فإن هذا لفظ محکم فی لزومی دا لفظ محکم ده په لزوم کې دغه دا لزوم یقیني ده ا دې کې تبديل نشته چې اقرار بدل شي په عدم اقرار په یو وخت کې نو دا نه ده قابل دی ازاله او د فسخ نه زوال قبل نه فسخ قبل یا دا محکم ده دا سه ټول عقود دي یعنی ټول عقدونه بیوعات معاملات ټول عقدونه داسې دي
هغه عقدونه چې موانع نه چې کومه بیع وشي عقد وشي مانع نه ټول داسې دي مانع نه ورپار موجود بیا لازم دي نه نسخ قبل ان تبدیل الا برضا العاقدين فرضا العاقدين نسخ کېدای شي چې عاقدين راضي شي په بیع کې منسوخه کی خالي ذکر ویل فإن هذا لفظ محكم في لزومه دا لفظ محکم ده په لزوم دي الف کې وليس بدلا عنه او دا څنګه چې وليس بنکاح بدلنا وليس بدلنا دغه بدل جایز نه ده دا الناس دا خپل مراد کې کتی ده بس دا مراد ده هیڅ تبدیل پکې نه راځي بدل دې نه جوړيږي هم دا مراد ده چې 0 روپے لازمي دي بس دا محکم ده کنه دغه تخصیص تعویل چیرته ده ولا هذا نظائر هم دې باندې قیاس کا نور مثالونه ان محکمات ول وكل مفسر والمحكم لزوم العمل بهما لا محاله اوس وایي مفسر محکم حکم ده لزوم العمل بهما لا محاله هغه دا چې عمل په دې باندې واجب ده لا محاله خامخا قطعا و یقینا هم مفسر باندې عمل واجب ده قطعا و یقینا ام محکم باندې عمل واجب ده قطعا و یقینا دواړه کتیری اصل دومره ده چې مفسر کې احتمال شته د نسخه او په محکم کې احتمال د نسخه نشته نور خپل مراد کې خدا متعین ده مفسرم ولی مفسر ولګي د تفسیر یو چې ما مراد ده نو خپل مراد متعین ده نو عمل پاغي باندې قطعی ده عمل یقینا یعنی اعتقاد قطعی ده عمل قطعی ده اعتقاد قطعی ده هم مفسر کې هم په محکم کې څه کوي حکم المفسر والمحکم لزوم العمل بهما عمل په دواړو باندې لازم دی ای به موجبهما ادو په مقتضا باندې ادو کومه تقاضا ثم لهذه الاربع اوس سوال دلته وردیږي چېرې کته دا ویلا چې دا فلانکی ویل چې په ما 1000 روپۍ دي ابه ویل من سمنه هاذا لابد نو توای من سمنه هاذا لابد دا محکم ده اوس 1000 روپو کې خو ډېر معنی جوړې راځي کنه چې 1000 روپۍ بای والدي کنه اسی احسان وعده کړی و مثلا مختلف احتمالات لري خو چې ویل من سمنه هاذا لابد خو دا محکم شو نو سوال دا چې دا خو تا مخکې مثال مفسر دغه ویل ده لفلان علی الف دا نستا ظاهر ده سیکل کلام لیجدی معنی ظاهر ده سیکل کلام لیجدی دا کلام چلیدل دا لزوم ده 0 پاره ټیک ته دی نص اچ ویل من سمنه هاذا لابد اوس مفسر شو مکه هو ټیک تلفون علی الف فلکی په ما باندې 0 دی دا ټیک شو معنی ظاهر ده سیکل کلام لیجدی ده خدا پته خو نه لګی کړ چې دا 1000 روپۍ چی شي والدي نو دا تفسیر وکړو چې من سمنه هاذا لابد چې د غلام والے سمن دي دې مبیه ول سمن په ما باندې دي نو دا مفسر شو تعویل ادا مفسر شو نو تا مخکې ویلو دا تفسیر مفسر مثال ده اوس وای دا محکم مثال ده تا خو دوړ پر مثال ده مفسر پر دې مثال کا محکم پر دې مثال کا دا سوال ده جواب ده چې او داسې ده دا مفسر مثال ده او محکم مثال ده دوړ پر ما مثال ویل ځکه اصل کې مفسر او محکم کې اشتراک ده خو یو څو صفاتو کې کم مفسر احتمال تخصیص نه لري مفسر احتمال تعویل نه لري یعنی نه تخصیص احتمال لري ان تعویل احتمال لري مفسر هم دا چې محکم ده کنه نه تخصیص احتمال لري ان تعویل احتمال لري محکم هم دا څه نو په دغه صفاتو کې دواړه سره یو دي چې احتمال د تخصیص مفسر نه لري او دارنګه احتمال د تعویل نه لري مفسر او محکم هم دا څه ده چې تخصیص احتمال نه لري چې ته بعض افراد واخلي او دارنګه احتمال نه لري د تعویل چې په بل مصداق کې محمول کې
خپل مراد نه واړوي بل مراد ته دې کې دا شریک دي کنه ځکه دا مثال دواړو پاره ویلای چې دا لفظ نه من سمنه عادله بد دا محکم ده لا احتمال النسخ احتمال د نسخ تبديل نه لري او مفسرم ده کنه چې من سمنه عادله عبد ویله او تفسیر دی وکړه په مقصود تفسیر دی وکړه اوس نه احتمال د تخصیص لري نه احتمال د تعویل لري نو چې محکم او مفسر په دې کې شریکو ځکه دواړو پر دا مثال ویل ثم لهذه الأربعة أخرى تقابلها فزد الظاهر الخفي وزد نفس المشكل وزد المفسر المجمل اوس وایي دغه څلور څه دي چې ظاهر نفس مفسر محکم ده دې أربعة أخرى نور څلور شته دي تقابلها اي دي مقابل دي دې څلور مقابل دي بیا چې مقابل دي بیا دو سره ولې متحد دي چې ته وایي چې دې څلور پر نور څلور شته یعنی دا معنی چې په مقسم کې شریک دي مقسم یو ده څنګه په مقسم کې شریک دي چې ته وایي تقابلها دا نور څلور دا د اول څلور مقابل دي چې مقابل دي بیا څنګه دوه څلور پر نور څلور شته تقابلها چې مقابل دي چې مقابل دي بیا څنګه دوه مقسم شریک شي جواب دا دی چې او مقسم یو ده کنه مقسم یې څوک ته لفظ مستعمل لفظ چې استعمال شي په جهت کې زور خفا سره واخلي لفظ مستعمل کې دوه اعتبار دي یو اعتبار د ظهور ده یو اعتبار د خفا ده ځکه ما ویله چې دوه مقسم یو ده ځکه ما ویله چې دوه څلور پر نور څلور شته لوجه د اتحاد د مقسم نه چې لفظ دی مستعمل ده خو بیا تقابل اولی وای چې تو یو مقسم ده بیا تقابل اولی تقابل ځکه چې دا څلور اول اقسام دا په جهت ظهور سره دي دا نور څلور دا په اعتبار د خفا سره دي نور مقسم خو یو ده لفظ مستعمل بس دا مقسم ده کنه چې مقسم یو شو ځکه ما ویل چې دغه څلور پر نور څلور شته بیا تقابل اولی وای تقابلو ځکه وای چې مقابله د ظهور په خفا او دلته تقابلو انا څه مراد ده دلته تقابلها تفسیر نه داسې معلومه چې فزد ظاهر چې دینه مراد تضاد ده یعنی تقابل تضاد ده لکه ورسته په سوای کنه فزد ظاهر الخفي وزد النفس المشكل زد ټکای کوي نو داسې معلومیږي چې دلته تقابل نه مراد تقابل تضاد ده خو تقابل تضاد اصولین په مطلق مقابل کې استعمالي یعنی مطلق یو شای چې د بل مقابلي بس کډوړه وجودي وي بیا د یو عقل کې راتلل بل باندې موقوفي په عقل کې راتللو باندې ا خارج کې یو په بل موقوفي ا کني موقوف اکه یو وجودی بل آدمی وي بیا که محل د آدمی کې صلاحیت تی وجودی وي هم ټیک ده اکه نه هم ټیک ده نو دلته ورسته خو معلومیږي چې د تقابل نه تقابل تضاد مراد ده ځکه ضد ظاهر الخفیدا سی وای چې دوی کې تقابل تضاد ده خدا دا چې دا تضاد دی اصولینو ده او اصولین تضاد مطلق مقابل ته وای باس مطلق مقابل دی بل مطلق مقابل دی بل چاته وای مطلق مقابل دی بل دیته وای چې په یو مال کې نه جمع کیږي په یو محل کې په یو ان کې نه جمع کیږي بس بیا کداسي وی چې دواړه وجودي وي ایو بل باندې موقوفي عقلانه خارجان لکه پلارواله زویواله په یو ان کې په یو مال کې نه جمع کیږي چې ته په یو ان کې زویواله تا نه منتزه پلارواله دا د زویواله تا کې څه پلارواله نشته نو پلارواله زویواله دا متقابلین دي دوی کې تقابل ده مطلق مقابله یو د بل مقابله یعنی نه جمع کیږي په انه وایده کې په محل وایده کې بیا کا بس دغه مقابله مراد ده دا مراد ده تقابل چې
چې مطلقاً یو د بل مقابلی نه جمع کیږي په محل واحده کې په آن واحده کې. اوس که بیا داسې وي چې دواړه وجودي هم ټیک ده، دواړه وجودي داسې وي چې د یو عقل کې راتلل په بل موقوف یا خارج کې هم پلاروالی زویوالی، پلاروالی په عقل کې راتلل په زویوالي موقوف ده، زویوالی په عقل کې راتلل په پلاروالی موقوف ده. ځکه پلاروالی چاته وایي من له الابن، زویوالی چاته وایي من له الاب. پلاروالی چاته وایي؟ پلاروالی پس راځي ذهن کې چې مقابل کې یو کس چې په آ کې زویوالی، یعنی چې زویوالی تا ذهن ته راځي پس پلاروالی مقابل کې راځي. نو پلاروالی هغه چا پلاروالی راتلای شي، پلاروالی په شي کې په نیبه سره زویوالی ده، او زویوالی شي کې راځي خو په نیبه سره پلاروالی ده. خارج کې یو بل باندې موقوف دي، ځکه پلاروالی خارج کې تا کې پس راځي چې یو بل کسی چې پاکه زویوالی مړی یا ژوندی، زویوالی تا کې پس راځي په خارج کې چې یو بل کسی چې پاک کې پلاروالی. نو دا یو بل باندې موقوف دي ذهنن و خارجن. اکه داسې وي چې دواړه وجودي یو بل باندې نه موقوف ذهنن خارجن، خو په یو محل کې په یو آن کې نه جمع کېږي. لکه حرارت برودت، ګرمي یخني، دا متقابلین دي، دواړه وجودي دي. ګرمي وجودي معنی ده کنه، اینه نفي خو نه ده کنه، سلبي معنی خو نه ده. په ګرمي وجودي یعنی یو شای ده، یخني هم یو شای ده، نه جمع کېږي په محل واحده کې، په آن واحده کې، په یو آن کې نه جمع کېږي اگر که یو بل باندې موقوف نه دي. اکه بیا یو آدمی بل وجودي بیا مقابل دي. مراد دلته تضاد نه مطلق مقابل مراد ده. یو وجودي بل آدمی بیا کله داسې وي چې محل د آدمی کې صلاحیت تی وجودي وي، لکه عام بصر پرون مو ویلو، عام عدم ته وایي. عام معنا هغه محل چې د کې عدمي کی اضافت بصر ته، صرف آدم بسیط تامی وایي، مرکب ته نه وایي. عام معنا هغه محل چې د کې عدمي خو چې اضافت بصر ته وي، اضافت خو امر خارج ده، نور خو عام خالی آدم بسیط ده. عام معنا عدم په یو محل کې خو چې اضافت بصر ته وي، خو چې شان د محل نه بصر وي، داسې محل ته به نه وایي ړوند چې شان نه بصر نه، چې شان نه وایي بصري کنه. نو دیوال ته نشي ویلای عامه، ځکه د شان نه نشته بصارت. انسان ته ویل شي عامه، ځکه شان نه بصارت ته. کله کله داسې چې محل د آدمی کې نه صلاحیت دی وجودي، کل ایجاب و سلب، لکه سلب رافی دی ایجابی، بس ایجاب ختمی. داسې نه چې سلب محل دا صالح دی ایجابي، نه ما صالح دی ایجاب. سلب چې په کوم مال کې رااله ایجاب ختم کړ. نو مراد دلته مطلق مقابل ده، تضاد نه ده. هغه منطقي مراد، منطقي تضاد نه ده. دلته تضاد نه مطلق مقابل مراد ده. په چا رنګ مقابلي، یعنی نه جمع کیږي بل مقابل سره. په آن واحده کې په محل واحده بیا دواړه وجودي، کيو وجودي آدمي، بیا دواړه وجودي داسي چې یو بل باندې موقوفي عقلن خارجن، یا نه موقوف تکرارات بروزت، یا یو وجودي بل آدمی بیا محل د آدمی کې صلاحیت وجودي وی یا نه وی، کو پکې بیا آدم والملکه کنو به ایجاب سلب والتفصیل فی المنطق. دا ورته